دا کومه میاشت چې شروع شوې ده دې ته د ذوالحجې میاشت ویل کېږي او دا اسلامي میاشتو اخیری میاشت ده 12مه میاشت ده. په دې کې الله سبحانه وتعالی یو دوه عبادات داسې ګرځولي دي چې د هغې ډېر لوی فضیلت، یو د قربانۍ عمل دی او بل په دې کې یو اهمه فریضه د حج ادا کیږي. د دې وجې نه په شریعت کې د دې میاشتې ډېر لوی اهمیت واضح شوی دی. قرآن کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي والفجر وليال عشر. امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي چې الله سبحانه وتعالی په سحر باندې قسم خوري. د دې سحر نه څه مراد دی؟ د دې سحر نه د اختر سحر مراد دی، د غټ اختر سحر تی مراد. الله سبحانه وتعالی د غټ اختر په سحر باندې قسم خوري. اوس الله سبحانه وتعالی ته خو د قسم خورلو هیڅ ضرورت نشته، لا حاجة الى القسم ومع ذلك اقسم. الله تعالی ته د قسم ضرورت نشته ده، سره د دین الله تعالی قسم خوري. په دنیا کې تاسو سوچ وکئ، یو معتبر سړی هغه چې کله خبره کوي نو چې صرف اشاره وکړي نو خلک وایي یاره دا خبره ټیک ټاک ته صحیح ده. د هغه نه چې لږ لاندې سړی نو هغه چې خپله خبره په مضبوطیا سره وکړي نو خلک وایي یاره دا خبره ټیک ده. بیا چې په چا باندې د چا شکی او یو خبره هغه وکړي نو قسم ورسره وخوري چې خلک را باندې اعتماد وکړي. په دې قسم سره د خپله خبره مضبوطوي. اوس الله سبحانه وتعالی خو داسې ذات دی چې د الله قسم خوړلو ته ضرورت نشته دی، بیا هم قسم خوري. مفسرین فرمایي په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې خبره خو رښتیا ده، ټیک ټاک ده، خو د خبرې ګوره اهمیت ډېر زیات دی، ځکه به الله سبحانه وتعالی قسم خوړلی. نو الله سبحانه وتعالی قسم وخوړه په سحر باندې او بیا یې په 10 شپو باندې قسم وخوړ. وليال عشر او قسم دی په 10 شپو باندې. د 10 شپو نه مراد 10 ورځې دي، شپې بغیر د ورځې نه راځي. الله سبحانه وتعالی صرف په شپو قسم وخوړ، ورځې پکې په خپله راځي. امام قرطبي رحمت الله علیه هغه ارشاد فرمایي چې الله سبحانه وتعالی په دې 10 ورځو باندې چې کوم قسم خوړلی دی نو هغه د دې ذوالحجې د اولنۍ 10 ورځې. په دې اولنو 10 ورځو باندې الله سبحانه وتعالی قسم خوړلی. دی په ولې قسم خوړه؟ دی په د دې وجې نه قسم خوړلی دی چې یو خو الله سبحانه وتعالی د دې اهمیت واضح کړی. دویم دا په دې کې د حج عظیم عبادت ادا کیږي. د دې میاشت په 8مه، په 9مه، 10مه، 11مه او 12مه په دې 15 ورځو کې د حج هغه عظیم ارکان ادا کیږي. د دې وجې نه دې ورځو ته ډېر لوی اهمیت حاصل. او دویم دا چې په دې ورځو کې یو اهم عبادت د قربانۍ دی. حضرت ابراهیم علیه السلام یو سنت په دې ورځو کې را روان دی، نو د هغې د اهمیت لپاره الله سبحانه وتعالی په دې ورځو باندې قسم خوړلی. مونږ نن صرف زمونږ تعلق چونکې دلته کې د قربانۍ سره دی، حج خو د هغې هغه خپل ارکان دي، مناسک دي، په هغه ځای کې کېږي او قرباني په ټوله دنیا کې کېږي. نو د قربانۍ په حوالې سره یو څو خبرې عرض کول غواړم. کوم آیت مبارکه ما تلاوت کړ، په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. د مشرکینو به دا عادت و چې هغوی به هم قرباني کوله او د قربانۍ دا تسلسل د ډېر د مخکې نه را روان دی. د حضرت آدم علیه السلام د دور نه د قربانۍ دا تسلسل را روان دی. قربان دا د قربان نه وتی دی. قرآن کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. د حضرت آدم علیه السلام 2 زامنو، یو قابیل او یو حابیل. دیو دوانو قربانی وکړله. د حابیل قربانی الله قبول کړله او د قابیل قربانی الله تعالی قبول نه کړه، اخلاص پکې نه.
نو د دې قابل په زړه کې د خپل ورور ته هغه یو جذبه پیدا شو چې دا قبول شو، زما قبول نه شو، لهذا هغه ته وی زه به تا وجنم. حابیل ورته وی کته ما وجنی لئن بسطت الی یدک، کچری ته ما ته خپل لاس راوغت کې او ما وجنی نو زه ته نه وجنم. انی اخاف الله رب العالمین، زه د الله تعالی نه یریږم او تا وجنم نه. په خوانه زمانه کې بعد قربانی د قبولیت دا تصورو چې قربانی با چې کله چا یو قربانی وکړه یا یو ساروی او هغه به ذبح نو په یو ډیرکې باندې به کیږي، د اسمان نه به اور راغی هغه به وسوځولې شو، د هغې نه بعد به هغه قربانی قبوله وه، او چې د چا به دغسې پرته وه به نه سوځولې شوه نو هغه به بیا قبوله هغه نه وه. نو دا د قربانی تسلسل د هغه وخت نه را روان، په مشرکینو کې هم دا موجود وه قربانی، هغې به څه طریقه کار کا چې کله به قربانی وکړه څاروی به یې ذبح کړ نو د هغې وینه به یې ویوړه او د کعبې په دیوالونو باندې به یې راښکوله، او د هغې هغه کومه غوښه وه هغه به یې د بوتانو مخې ته کېښوده. وی دا په دې سره برکتي شي، دا بیا قبوله کړي. دا الله سبحانه وتعالی په لنډه جمله کې په دغې ټولو څیزونو باندې رد وکړ. ارشاد یې وفرمایا لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې تاسو چې دا کومې قربانۍ کوئ نو الله تعالی ته د دې غوښې نه رسیږي، نه الله تعالی ته د دې وینې رسیږي، الله تعالی ته چې کوم شی رسیږي او د الله په نسبت مقبول څیز دی نو هغه ګوره ستاسو د زړه نیت دی. نیت ستاسو دننه په زړه کې څه دي چې زه دا قرباني د څه دپاره کوم. اوس قرباني خو د مختلفو څیزونو دپاره کېږي که نه، خلک د بوتانو په نوم باندې کوي او بعضې خلک د دنیا د خدایانو په نوم باندې کوي، بعضې خلک د نام دپاره، د شهرت دپاره، د دکلاوي دپاره، د نمود دپاره کوي. یاره پلانکې ما ته څه یاره څومره غټ څاروی یې راوسه، یاره دا پلانکې ډېرې وزیې کوي، دا پلانکې ډېر ښه څاروی اخلي. نه، زړه به د الله سبحانه وتعالی په رضا باندې مطمئن کړي. مقصود به دې دی چې الله سبحانه وتعالی راضي شي. چې کله دې دا نیت وکړو الله سبحانه وتعالی به ستانه راضي کړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک نه تپوس کوي دا الله رسوله ما هذه الاضاحي یا رسول الله، دا قربانی څه څیز دی دا الله رسوله؟ مونږ یې خو کوو، بېشکه ستا خبره او ستا وینا هغه سر به چشم، هغه مونږ منو، خو د الله رسوله دا قربانی دی څه شی، د دې تاریخ څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي سنت ابیکم ابراهیم، دا د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت. او محدثین یو عجیبه جمله ارشاد فرمایي، رسول الله مبارک دا ارشاد هم فرمایلی شو چې دا سنت ابراهیم علیه السلام، چې دا د ابراهیم علیه السلام سنت، خو یو ټکی پکې اضافه کړ سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت. په دې کې مونږ له یو ډاډګیرنه راکړې ده چې ګوره دا څه نوی کار نه دی، دا ستاسو د پلار نیکه کار دی د حضرت ابراهیم علیه السلام. دا خو په جذبه سره کوئ د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت عمل. بیا صحابه کرام تپوس کوي چې د الله رسوله دا خو د ابراهیم علیه السلام سنت عمل شو، خو په دې کې موږ ته څه میلاوي چې دا موږ وکړو نو موږ ته به څه میلاویږي؟ فما لنا فیها یا رسول الله، دا الله رسوله په دې کې موږ ته څه میلاویږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا بكل شعرة حسنه، کوم څاروی تاسو ذبح کوئ، کوم څاروی تاسو قربان کوئ نو د دغې څاروي په وجود باندې چې څومره ویښته دي د هغې په بدله کې به تاسو ته اجر او نیکي میلاوي. صحابه کرام حیران شو چې دا خو په کروڑونو، دا خو د شمیر نه بهر دي، او دغه خو بیا هم که څوک ورته کیني چلو وبه شماري. بیا یې ذهن ته سوال راغی د الله رسوله فصوفو یا رسول الله، د الله رسوله په کوم څاروي باندې چې وړی هغه د شمیر نه بهر ده، هغه ډېره زیاتی.
نو کچری وړی والا څاروی څوک قربان کینو د هغې دپاره څه حکم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه بكل شعرة من الصوف حسنه، د هرې وړۍ په بدله کې هم تاسو ته الله سبحانه وتعالی یوه نیکي درکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر دا جمله ولې ارشاد وفرمایه؟ دا جمله وی د دې لپاره ارشاد وفرمایله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو تبا په دې قربانۍ باندې څنګه چې دغلته ویښته وړۍ بې شمېره ده، په دې سره به هم تاسو ته بې شمېره نیکۍ میلاوي. دا ډېر یو عجیبه عمل دی د قربانۍ دا عمل. او بیا د دې امت سره خاص مهرباني الله سبحانه وتعالی په دې سره وکړه چې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت، رسول الله مبارک د اختر په ورځ باندې خطبه ویله، منبر ته وخته خطبه ویله او خلکو ته وی چې تاسو به د 3 ورځو نه زیات غوښه په کور کې د قربانۍ نه ساتئ. اوس خو موږ ساتو که نه، ریزرې ولا برابرۍ دې ورځو کې دې ریزرو والا باندې سم راشي نمبر پې نه موندی کېږي داسې د شعر له. نو الله سبحانه وتعالی زموږ سره مهرباني دا وکړله چې په هغه وخت کې خو به غوښه به دې کېښودله، د اسمان نه به اور راغی وبه یې خوړه، قرباني به دې قبوله شوله، تا به نه شوه استعمالولی. رسول الله مبارک منبر ته وخته خلکو ته خطاب وی 3 ورځې صرف تاسو د قربانۍ غوښه استعمالولی شئ، په 4مه ورځ باندې هسې نه چې د چا کسه غوښه هغه موجود وي. خلکو یې ټیک ته 3 ورځې استعمال کړه، خلکو تقسیم کړه. بل کال چې راغی رسول الله مبارک بیا خطبه ورکړله، یو صحابي ته تپوس وکړه د الله رسوله تیر کال تاسو ویلي چې 3 ورځې دا قربانۍ غوښه استعمالولی شئ، اوس هم دقه حکم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه نه، هغه حکم ما د دې دپاره لګولی و چې په هغه وخت کې مختلف قسمه قبایل مدینې منورې ته راغلي، هغه لاچار او کمزوري و، ما 3 ورځې اجازت ورکړه چې تاسو د خپله غوښه په دیو باندې تقسیم کړئ، ډېره تقسیم کړئ چې دیو پې ماړه شي. اوس د نن نه بعد تاسو دا غوښه استعمالولی شئ، د 4مې ورځې 5مې چې د کوم وخته پورې تاسو استعمالولی شئ ساتلی شئ، نو اجازت دی تاسو. نو دا مهرباني الله سبحانه وتعالی هغه وکړل. یو بله خبره دلته کې زه تاسو ته کول غواړم، مقصود مې دا دی، حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د غټ اختر دا ورځ دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه یو عمومي ضیافت دی، یو عمومي میلمستیا ده د خلکو لپاره. دا حدیث ذهن کې کېږي. اوس دا د هغه خلکو لپاره ډېره لویه د سعادت خبره ده چې الله تعالی د خلکو میلمستیا کوي، الله تعالی د خلکو میلمستیا کوي او په کومو خلکو باندې کوي؟ خپل نمایندگان هغه خلک جوړوي چې څوک قرباني کوي، د هغې په لاسونو باندې خپله میلمستیا په خلکو کې تقسیموي. دې خبرې ته تاسو خیال دی؟ مونږ د الله تعالی نمایندگان شو، الله تعالی ضیافت کوي د ټولو انسانانو او د قربانۍ دا غوښه الله تعالی داسې ضیافت کوي چې د قربانۍ غوښه هم مسلمان له ورکولی شي هم کافر له ورکولی شي، داسې ضیافت کوي الله سبحانه وتعالی. اوس ما او تای نمایندگان جوړ کړو چې ستاسو په لاس دا خپله میلمستیا زه تقسیموم، دا زموږ دپاره څومره لویه د سعادت خبره ده. لهذا د قربانۍ د غوښې متعلق یو خبره دا زده کوي چې په دې کې پکار دا ده چې مونږ دا د څومره زموږ نه کېدی شي چې دا مونږ تقسیم کړو په غرباو باندې. داسې خلک به مې ټول کال به یې غوښه نه وي خوړلي، په دې 3-4 ورځو کې خو هغه غوښه وخوري که نه. زما او ستا د لاس نه د الله سبحانه وتعالی میلمستیا خلکو ته خوره شي، دا څومره لویه خبره ده. اوس که ته یې د ځان سره کېدې نو په دې سره هم ستا قرباني څه خرابېږي نه، که ټوله د ځان سره کېدې او په یوازې وخوري، په بچو وخوري، بیا هم صحیح ده، خو لیکن د الله سبحانه وتعالی چې کومه میلمستیا ده په هغې کې به ګورې ته نماینده جوړ نشي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت،
اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه 10 سنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم په مدینه منوره کې لس کاله تیر وفي كل سنه يضحي او په هر کال رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه قرباني کړي. او په روایت کې راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه ارشاد فرمایي په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوا غډان ذبح کړ. ذبح کبشین املحین اقرنین، دو داسې غډانې ذبح کړ خکرو والو برګ برګو او خموټاو سمینین فربو. یو د خپل ځان لپاره ذبح کړ او بل ته صحابي ته پوښتنه وکړه الله رسوله دا بل ګډ د چا لپاره ذبح کړ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ دومره مهربان دی. رسول الله مبارک ارشاد او فرمایا دا د خپل امت د هغه کسانو د لپاره ذبح کومه چې کم کسان قرباني نه کوي، د هغه د طرف نه دا ذبح کوم. د حجۃ الوداع په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سل اوخان هغه راوست او هغه ذبح کړ. 360 اوخان 3 اوخان رسول الله مبارک په خپل لاس مبارک باندې ذبح کړ. په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د رسول الله مبارک 3 کاله عمر دی او د هر یو کال په حواله سره رسول الله مبارک هغه یو اوخ ذبح کړ. او دا نور اوخان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی ته دا نور اوخان ذبح او دی اوخانو کې با دا سل اوخان دي چې ولاړو چې رسول الله مبارک بکله نحر کاو اوخ نحر کی اوخ د پاره سره نحر دی د نور سارو د پاره ذبح ده. رسول الله مبارک چې کله دغه اوخ به نحر کاو نو بل یو اوخ برا منډه کوله د یو بل نه به مخکې کېده دا سر رسول الله مبارک ته هغه داسې اوچتاو چې زما نحر د رسول الله مبارک په لاس باندې وشي. نو دومره لوی اهمیت دی. رسول الله مبارک ارشاد او فرمایا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا چې د قیامت په ورځ باندې با دا ستاسو قرباني دا را وستلی شي، کرانو سره به دیو را وستلی شي، دیو به د وختانو سره را وستلی شي، دیو به د خپو د سو سره را وستلی شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا چې د دې وینا چې کله تاسو دا ذبح کوئ د دې وینا لاندې ځمکې ته نه رسیدلی چې الله سبحانه وتعالى دا قبول کړی وي. او په روایت کې راځي د دې وینا لاندې ځمکې ته نه رسیدلی چې الله سبحانه وتعالى د دې انسان مغفرت کړي. فطيبوا بها نفسا. رسول الله مبارک ارشاد او فرمایا چې کله تاسو قرباني کوئ نو فراخ دلی سره کوئ، زړه په متنګوي، په خوشحالي سره کوئ. دا عظیم عبادت دی، دا به ډیر په اهتمام سره کې ډیر په شان او شوکت سره به. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت عمل. دا څومره لوی قربانی ده کچره الله سبحانه وتعالى ما ته حکم کړی چې د دې قربانی په ځای باندې وګوره ته خپل زوی قربان کړي، خپل لور به قربان کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام امتحان کې واچولې شو. څومره لوی امتحان په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې راغی. ابراهیم علیه السلام په بوډاتوب کې زوی شوی دی حضرت اسماعیل علیه السلام. الله په امتحان راولي. د دې نه مخکې په سو امتحانونه رااله چې ماشوم دی په کور کې دی نو پلاری دشمن دی، پلاری د بت عبادت سکه په خپل بوتان جوړي او په بازار کې په خلکو باندې خرڅي. چې زوی ورته وای د دې بوتانو عبادت پرې دا ما جوړوا نو پلاری ورته سوي ل ان لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. کچری د خپل خبرو نه قلاریږي نو ګوره په کانو بده اوله مده دي زینب بده وشړم لری بده کم د خپل خوانه. هغه امتحان کې حضرت ابراهیم علیه السلام پریوت. دویم امتحان پیدا راغی چې په یو بیابان کې او په یو شړه کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو حضرت هاجره علیه السلام او خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام په دې ځای کې پریده
نه اوبه شته، نه خوراک، نه څښاک، نه انسانان، نه ځناور، هېڅ شی نشته دی، شینکۍ هم نشته دی. دقسې بې سر و سامان حضرت ابراهیم علیه السلام خپله کور والا او خپل زوی هغه پرېږدي او روان دی. چې واپس کېږي نو ښځه ورته اواز کوي، هاجره رضی الله تعالی عنها، چې ته چېرته روان یې؟ په دې بیابان کې موږ چاته پرېږدي؟ ابراهیم علیه السلام ته الله حکم دا کړی چې ته به ورته هېڅ نه وې. په دویم ځل یې ورته آواز وکړ. نو ابراهیم علیه السلام کور والا خو هم د ابراهیم هغه بیبي وه، هوښیاره وه، الله درته حکم کړی دی. ابراهیم علیه السلام ورته سر وخوځوه، ځکه چې الله حکم کړی دی. بیا ځه د حضرت اسماعیل علیه السلام د پوندو مبارکو په وهلو سره ابي زمزم راوځي. دغه امتحان دی. بیا لوی امتحان دا چې اسماعیل علیه السلام په دومره سختو کې لوی شو. محدثین مفسرین فرمایي 14 کاله عمر دی. 14 کاله عمر ته چې ورسېده، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. زویا زه دې په خوب کې وینم چې تا زه ذبح کوم د الله دپاره، قربان کوم دې. یو پیرې خوب ولیده. امام رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلي دي چې الله سبحانه وتعالی خو په یخه باندې هم ابراهیم علیه السلام ته دا حکم کولی شو چې د خپل زوی دې ذبح کړي، خو په خوب کې ورته حکم ځکه وکړ چې دا د ابراهیم علیه السلام لوی امتحان و. چې عام طور موږ په خوب کې وایو مړه دا خو خوب دی، دا خو به هسې خبره وي، تعویل یې کولی شو چې د دې مقصد بدای نه د دې تعبیر بدای د دې خوب. دا یو امتحان و. حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی د لاس نه نیسي او روانه شیطان راځي. د اسماعیل علیه السلام مور بیبي ته وایي ته خبرې دا زوی له چېرته روان کړی دی؟ وایي څه لرګوله به ځي، پړی د ځان سره ویوړ، چړی د ځان سره ویوړه، لرګوله به ځي، څه پڼ به راوړي. نه لرګوله نه ځي، ستا دا زوی ذبح کوي هلالۍ. ابراهیم علیه السلام خو هوښیار سړی دی، دا به ورته چا ویلي؟ هوښیاره زنانه وه. د خپلو بچو دپاره هم د هوښیارې زنانه انتخاب کوئ، ټول عمر به پرې خوشحاله یې. نو اسماعیل علیه السلام مور بیبي تپوس کوي د دې شیطان نه، وایي دا به ورته چا ویلي چې ته دا ذبح کړه؟ وایي دا ورته الله ویلي دي. چې الله ورته ویلي دي بیا پکې ماته د خبرو څه ضرورت؟ زما بالکل اجازت دی ذبح دي. چې دغه ونه شوله په اسماعیل علیه السلام پسې لاړ، وایي تا دې دا پلار ذبح کوي، وتښتتې، کولاو میدان دی، شړه ده، راګیر به دې نه کړي، وتښتتې. نه چې پلار مې څه کوي، الله ورته کوم حکم کړی دی حقه به منم. چې په هغه هم لاس ونه رسېد، حضرت ابراهیم علیه السلام پسې لاړ. دا خو تا خوب لیدلی دی، په خوب کې خو 100 قسمه خبرې خلک کیني، دا خو هسې یو افسانه وه، پرېږده دا زوی دې ذبح نه کړي، د دې په ځای باندې یو ګډ ذبح کړه. ابراهیم علیه السلام ورته وایي نه، الله چې کوم حکم کړی دی حقه به کوم. بوتئ حضرت اسماعیل علیه السلام یې سملو. فلما اسلم وتله للجبین، مفسرین فرمایي جبین دې طرف ته وایي، دې طرف. حضرت اسماعیل علیه السلام یې سملو. دوه نصیحتونه یې ورته وکړه حضرت اسماعیل علیه السلام چې پلاره څه به مې ملې، یو خو چاړه ښه تېره کړه، یو مې دا سر ښکته کړه، یو زما دا کمیس زما نه راغونډ کړه چې هسې نه په وینو باندې زما څخه شي. اسماعیل علیه السلام یې سملو. وی ما ته به ګورې نه چې زما مخ درته نه ښکاري، هسې نه چې زما مخ درته ښکاري او د الله په حکم کې څه تاخیر وشي، پدري شفقت ستا مخې ته را نه شي، ستا د پلاروالی هغه مینه مخې ته را نه شي، هسې نه د الله سبحانه وتعالی په حکم کې څه کمی را شي. حضرت ابراهیم علیه السلام چاړه تېره کړله او دی سملو، چاړه یې راښکودله، چاړه حضرت اسماعیل علیه السلام نه ذبح کوي. وایي حضرت ابراهیم علیه السلام
دا به کوم منظر و چې الله د برې نه لیده، په رښتیا هم دا منظر لیده چې حضرت اسماعیل علیه السلام د 14 کالو عمر دی، د خوارو خسکونه وتی دی، څومره په مینه لوی شوی دی، په بوډاتوب کې د ابراهیم علیه السلام دغه یو زوی دی. چاړه راکاږي، چاړه نه ذبح نه کوي. ابراهیم علیه السلام هغه د اسماعیل علیه السلام په دې تندي باندې دا ژوندې کېښودې او ښکلې که او وایي ورته بچیه زه ستا نه ډېر زیات خوشحاله یم چې د الله سبحانه وتعالی د حکم په تعمیل کې د هغې په پوروالي کې تا زما سات ورکړه. که چېرې تا ما ته نه وی ویلی چې نه بابا ما به نه حلالې، ما به څه کړي وی؟ زه ستا نه ډېر خوشحاله یم چې ته زما زوی او د الله په حکم پوره کولو کې تا زما سات ورکړه، تا زما ملاتړ وکړه. 3 ځله حضرت ابراهیم علیه السلام چاړه راښکوده، خو چاړې ته د الله د طرف نه حکم نه و. یو ګډ راغی د جنت نه او حکم وشو دا چې ته دا ګډ ذبح کا، دا داسې ده لکه چې ته د دې زوی قرباني کړ. فرمایي چې کله یو انسان په خلوصي دل سره په صدق نیت سره د قرباني وکي، دا داسې ده لکه چې د خپل زوی قربان کړی. دومره اجر او ثواب الله سبحانه وتعالی دې انسان ته ورکړي. ستاسو په خدمت کې هم دغه عرض چې چا باندې قرباني واجبي، دله پکار ده چې قرباني وکړي. حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي: من کان له سعه ان يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. د کوم یو کس چې طاقت د دې خبرې طاقت چې د قرباني وکړي او د دې باوجود د قرباني ونه کړي، فلا يقربن مصلانا، نو دا سړی دی وایي زموږ عیدګاه ته نه راځي. اوس پیغمبر علیه السلام خو په کلو کوڅو په کورونو ګرځېده، خلک به جومات ته راوسته او د دې دومره سخت وعید ذکر که من کان له سعه ان يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. کوم سړی چې طاقت لري چې د قرباني وکړي او د دې باوجود قرباني نه کوي، پیغمبر علیه السلام وایي زموږ عیدګاه ته دی نه راځي. په دې کې وعید دی د هغه خلکو دپاره چې کوم خلکو باندې قرباني واجب ده او بیا یې هم نه کوي. قرباني په چا واجب؟ دا مسله زده کړئ. قرباني پر هغه مسلمان نارینه او زنانه عاقل بالغ او مقیم باندې واجب ده چې د هغه په ملکیت کې سونا 7.5 تولی یا 52 توله چاندی یا د ضرورت نه زیات سامان یا مال که د تجارت وي او که نه وي، دومره مقدار کې موجود وي چې د هغې قیمت د 52 تولې چاندو قیمت ته رسي. ما نن معلومات وکړه د یوې تولې چاندۍ د سپینو زرو قیمت هغه 4390 روپۍ دی. 4390. لہذا ما چې حساب معلوم کنو په دې 2025 کې چې کم یو کس چې قرض تی هم لري کی، د ضرورت سامان تی هم لري کی، د سره مجموعي تور باندې د نقدو په صورت کې یا د مال په صورت کې چې د ضرورت نه زیات 1,84,000 روپۍ موجودی په دې سړي باندې قرباني کول واجب. څومره روپۍ؟ 1,84,000 روپۍ موجود وي نو په دې سړي باندې قرباني کول واجب. دا سړی به د ځان د طرف نه قرباني کوي. زمونږ عام معاشره کې دا ډېر غلط یو رواج عام شوی دی. په کور کې 15-16 کسان یره روپۍ به ټول لاجمع کو یو قرباني به. دا خبره غلط. دا خبره اله ټیک ده چې کچري په کور کې ستا پلار دی، په تا باندې ذاتي طور باندې قرباني واجب نه ده. ته چې مونږ ټول رونه به روپۍ را جمع کو او دې پلار له به ورکو، دا پلار به مونږ مالک د قربانۍ د دې روپو وګرځو او دې به بیا ځان له حصہ واخلي. نو دا خو ټیک شو،
خو که چېرې په کور کې ټول افراد یا بعضې افراد صاحب د نصاب دي او صرف یوه قرباني کوي نو ګورئ په دې سره د دې ذمه نه پاري وي. پکار دا ده چې د قربانۍ دپاره بهترین څاروی واخیستلی شي، موټه فربه هم وي او ښه څاروی هم وي. قرباني په غټ څاروي کې، په غوا کې، په میخه کې، په غویي کې، په اوښ کې د 7 کسانو پورې کېدلی شي، یعنې 7 کسان په دې کې شریک کېدلی شي. د دې نه لاندې په هر تعداد کې دیو شراکت هم درست دی. په وړوکي څاروي کې صرف 1 کس قرباني نیولی شي. په ګټ کې دقسې په چیلۍ کې دا 1 کس صرف قرباني نیولی شي. د میخې قرباني هم درست ده، د کټي دغسې د کټۍ د جوټې د دې قرباني هم درست ده. بعضې خلک وایي یاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دور کې یا د صحابو په دور کې میخه نه وه، هغې قرباني د دې نه ده کړې، نو لهذا د میخې نه قرباني درست نه ده. اوس دا د حجاز څاروی دی نه، په هغه دور کې دا څاروی و نه، ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قرباني نه ده کړې. داسې خو ډېر شی کارونه دي جایز دي، ته یم کې زه یم کوم، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دي کړي، صحابه کرامو نه دي کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام دیو په ګاډي کې سفر کړی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام چې کوم لرې اوسېده دیو په جیس کې حج لتله، په جیس کې عمرې لتله. دا کارونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دي کړي. ولې؟ هغه دور کې ونه که چېرې وی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د هغې نه هم قرباني کړی دی. اوس حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بقر نه قرباني وکړه، د غوایي نه یا د غوا نه قرباني وکړه. ټولو محدثینو لیکلي دي، ټولو فقهاو لیکلي دي چې الجاموس کالبقر، میخه په شان د غوا ده، میخه په شان د غوا ده. الجاموس نوع من البقر، دا د غوا یو قسم دی، خو په هغه دور کې په حجاز کې نه و، یا د دې خو د حجاز غیر چاپیره موجود و، په هغه دننه مقام کې نه و پیغمبر علیه الصلاة والسلام، یا د دې دا نسل چې کوم دی نو په وروسته دور کې راغلی دی. اوس که څوک د میخې نه قرباني کوي نو بالکل جایز دی، بالکل درست. دا اهمه مسله. بله اهمه مسله دا ده چې قربانۍ کې عیب کله راغی، یو څاروی دی په هغې کې داسې عیب پیدا شو چې د هغې ټوټل منفعت دی ختم کړ. لکه مثلا یو څاروی دی هغې کې دا عیب راغی، د څاروي منفعت دا دی چې د دې نه غوښه وخوړلی شي، د دې نه پی راښکودلی شي. اوس څاروي کې دا عیب راغی چې تیو هم کار پرېښو، هغه خراب شو، ډیمیج شو، یا د دې غوښه خرابه شوه، خارق پرې راغی او د دې غوښه دننه بویجنه شوه، نو د دې منفعت ختم شو، لهذا د داسې قسمه څاروي نه قرباني نه کي. یو څاروی داسې دی چې د هغې نه ښکر پرېوته. اوس که دا ښکر چېرته کې بره غورځېدلی وي، په منځ کې غورځېدلی وي، یا په یخ غورځېدلی وي، خو اثر یې دماغو ته نه ایتلی، سر ته اثر نه یې رسېدلی، نو د دې څاروي نه هم قرباني جایز ده. اوس 2 قسمه خبرې دي. زمونږ په خلکو کې یوه قرباني واجب ده، یو خلک نفلي قرباني نیسي. په ما باندې قرباني مثلا نشته دی، زه وایم چې یاره ثواب به مې وشي او قرباني زه نیسم. اوس د ثواب دپاره ما نفلي قرباني ونیسله، نو که چېرې دغه څاروی عیبجن هم شو نو بیا هم د دې سړي لپاره جایز دي چې د دقې څاروي نه قرباني وکړي. دله د بل څاروي اخیستلو څه ضرورت نشته دی. ها په کومو کسانو باندې واجب ده، نو د هغې دپاره پکار دا دي چې دا قرباني دوباره بله د ځان دپاره واخلي. دغسې د قربانۍ په یوه میخه ده یا یوه غوا ده، د هغې تی 2 خراب شو نو بیا تی قرباني نه کیږي. که یو تی خراب دی نو قرباني تی بیا کیږي. مسله باندې پوه شوئ؟ یو دا ده چې تی وچ شي، پی پکې ختم شي، دې نه خو کیږي، خو چې خراب شي، شل شي، د هغې نه بیا په دې اعتبار سره قرباني نه کیږي. یو څاروی داسې دی چې دومره ټپ ټیپ دی، بالکل یې بس دې وخت له ساتلی او د نمونو په نمونو باندې دی کمزوری دی، دی د هغه مذبح ځای ته هم نشي تلی په خپله، بس په ټوکرۍ کې وړي یا په څادر کې وړي، نو د دې نه قرباني ګوری نه کېږي. د قربانۍ لپاره پکار دا ده چې بهترین څاروی واخیستلی شي.